أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. منغنن يبلغني كبيرا داعي متعلق بحث کو په غټو ګناونو کې یو بل غټو ګناه هغه رشوت اغستل او رشوت چاله ورکول. اگر چې مخکې د حرام متعلق څه بحث تیر شو هغه عمومي بحثو، نن خاص یو قسم له حرام چې هغه په دې معاشره کې ډېر عام دي، چاہی ته رشوت ویلې کېدلی شي ور سړی پیژني. خو مونږ به لږ څه ناڅه وضاحت وکړو. اصل کې رشوت دا د رشا نه اخیستلی شي. رشا ویلې کې هغه بوکې ته چې کم خلک وي ته زوړندی او د کوي نه پیزان له اوبه راوباسي. خو د کوي ته دا زمون ډایرکټ کوزېدل لږ مشکل وي او دا غي نو به سره ډایرکټ راغستل لګران وي. د دې لپاره خلک بوکس وړاندې کیو دا بوکې په واسطه باندې وبته راوخیږي. د رشوت تم رشوت څخه ویل کېږي چې یو حق دی اغستان نه دی او ستا تعالی سب درکې امنه دغه حاصلول تعالی مشکل دي. د رشوت په واسطه باندې دغه حق تازان له حاصل ک. رشوت بیا په اصطلاح د شریعت کې دې ته ویل کېدلی شي. پښتو کې بلړ مطلب موږ دا ویو چاله مال ورکول د پاره د حاصلولو د حق د غیر حاکم دی، مشر دی، سربراه دی، بل څوک دی، یو قاضي دی، اغله مال دې د پاره ورکې چې ته په پر دې حق حاصل کی. کغه حق بیا د مال وی، که د زمکی وی، که د نوکری وی، که هر یو شی وی، دې ټول ته بیا رشوت ویل کېدلی شي. رشوت کې بیا درې قسمه خلک وی، یو ورکون کې، یو غستون کې، یو بل منځ کې هغه سفیر وی، هغه وړون کې راوړون کې وی.